اول ټول قوم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه نه بعد نن 5 فروری 2020 زموږ قومي علي شیرزي ګرینډ جرګه یو مقصد مو دغه و نن چې 5 فروری ټول پاکستان سطح باندې یوم یکجهتي کشمیر منوي او دغه کوم مو جرګې مقصد هم 5 فروری باندې همدغه و څرنګه کشمیر قوم مظلوم قوم دی کوم آئینی و قانوني حقوق هغه ته میلاو دي د اقوام متحده قراردادونو مطابق هغه ته راحت انصاف نه میلویږي نو موږ 5 فروری یوم یکجهتي کشمیر منوو. نو دې ورځې باندې موږ د ټول قوم د ټول پاکستان دغه پیغام دی کشمیر ته خپل قراردادونو مطابق ورته خپل حق خود ارادیت میلویدل هغو سره د هغو معاشرتي اخلاقي مدد کول دا مو فرض دی. کشمیر باندې به انشاءالله موږ خپل ځانونه ورکوو د کشمیر ازادي وکړه خپل قانوني و آئیني مقصد دپاره و هغه حکومت سره یو قرارداد مو وشو یوه معاهده وشوه و یو خبرې وشوې په هغه باندې ټول قوم پر امن طور باندې متشر شو لاړ حکومت ته یوه میاشت مو ډیډلاین ورکړ قوم ته مو ټایم ورکړ په یوه میاشت به مو وګورو چې حکومت خپلو وعدو خپلې معاهدې باندې څومره عمل درآمد کوي. نو نن په دې باندې قوم راغونډ دی د هغه خبرې مو وتلو د هغو خبرو مو لغونې خپل منځ کې موازنه وکړو او خبرو باندې سوچ و نظر واچوو د هغو څومره پورې مخکې خبرې پوره شوې کومې خبرې پوره شوې خو کومې روانې دي د هغه باندې قوم متفقه طور باندې مخکې کومه فیصله وي عمل وي هغه وکړي. دې دپاره به انشاءالله کمیټي بلیږي خپله هغه به کوي قوم سره به شیر کوي. دویمه خبره موږ درنې په موقع باندې قومي تتاړ مکړو